بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اولی حصې الدرس الحادي عشره د 11م درس دویم سبق په انشاءالله موږ وایو. سبق نمبر 52 دی د کتاب د شروع نه، او د الدرس الحادي عشره د ابتدا نه به انشاءالله موږ دا اولنی سبق وایو، او د دې کې اول سبق موږ کړی دی هغه اخیره کې ما قاعدې او د الفاظو معنی ویلی دي. اوس په کتاب د الحادي عشره د 11م درس سر نه وایو جی. په هغې کې موږ له راکړي انا معنا د زه یو متکلم د پاره دا ضمیر دی ته ضمیر وای دی، انا ته ضمیر وای، او دا د واحد متکلم د پاره د یو کس د پاره استعمالیږي. نحنو ته عموم د تسنیه یا د جمع متکلم ضمیر وای، او دا د دې معنی د مونږه د دوو کسانو د پاره استعمالیږي او د ډیرو کسانو د پاره استعمالیږي. دا انا چې دی دا د یو سړي د پاره استعمالیږي، که دا یو کس چې خبرې کوي کنه هغه ته متکلم وای، نو د یو متکلم د پاره استعمالیږي. که دا متکلم ښځه وي نو هغه به وای انا، او که دا سړی وي هغه به وای انا. لکه مونږ پښتو کې دا ز لفظ نه دی، ز لفظ دا ښځم ځان لپاره استعمالوي. که ښځم څه خبره کوي زه، که ځان یادوي چې زه، نو هغه هم زه وای، او سړي هم وای زه. ټیک شوه. نو دا انا لفظ دا د مذکر او مؤنث د ښځو سړو دواړو لپاره دی، او نحنو د دوو د ډیرو د سړو دپاره هم دی او د ښځو دپاره هم دی. نحنو معنی ده مونږ. نو مونږ چې دی که نه دا که دوه سړي وي یا ډېر وي هغې هم ځان لپاره دا مونږ لفظ استعمالوي. مونږ څنګه پښتو کې وایو، او دغه شانتې که دوه ښځې وي یا ډېرې ښځې وي هغې هم دا مونږ لفظ ځان له پښتو کې استعمالوي. نو هغه شانتې د پښتو چې څنګه مونږ وایو که نه جي، داسې دا نحنو لفظ دی، نحنو ضمیر دی ضمیر. نو دا دوه کسان او ډېر ځان له استعمالولی شي. انت معنی ده ته، انت چې په تا باندې دا فتحه وي زبر وي نو بیا سړي ته وایي چې ته انت ته، او که په دې باندې زیر شي که نه انتې نو دا ښځې ته وایي ته، چې مخامخ یوه ښځه وي هغه ته وایي چې ته سبق ووایه انت انتې. او که سړي ته وایي طالب ته وایي نو هغه ته به وایي انت. که طالبې ته وایي ته سبق ووایه نو هغې ته به وایي انتې، انت طالبتن، انت طالبه. او که الک وي نو هغه ته وایي انت طالبن، ته طالب یې. نو انت دا د الک دپاره استعمالیږي، سړي دپاره مذکر دپاره، او انتې د مؤنث دپاره استعمالیږي. او انتما د انت معنی ده ته، او انتما معنی ده تاسو دواړه انتما تاسو دواړه. نو دا انتما چې دی دا که دوه ښځې وي مخامخ دی نو هغې ته هم وایي تاسو دواړه. ٹھیک شو انتما. او که دوه سړي وي نو الکان وي فرض کا، نو د هغې دپاره هم دا انتما لفظ استعمالیږي. ٹھیک شو جی. نو دا انا زه، نحنو مونږه، انت ته، انتما تاسو دواړه. دا به مونږ انشاءالله نن په دې جملو کې استعمالوو. ښه جي. دلته موږ له اول د عربۍ جملې راکړي او بیا هم ورسره پښتو ترجمه لیکلې په دې سور مارکر باندې. نو انا رجلن زه سړی یم. انا معنی ده زه، رجلن معنی ده سړی یم. وهذا او دا یو زه یم یو را سره دا کس دی، دام یو طالب دی زم یو طالب یم. زه یم انا رجلن وهذا رجلن زم سړی یم او دام سړی دی. زم سړیم او دا زه یو طالب یم، زم ځان ته وایم انا رجلن، او دام درته یادوم چې دام سړی دی. ټیک شوه. نو بیا به انا رجلن وهذا رجلن نه وایو. نو انا رجلن معنی ده زه سړی یم، وهذا رجلن او دا سړی دی. نو دا به مونږ په عرب څنګه وایي، مونږ خو به داسې وایو، مونږ له ځکه عربي راځي نه، نو مونږ به وایو انا رجلن وهذا رجلن، مونږ داسې وایو که نه. نو عرب وایي نحنو معنی ده مونږ دواړه، نحنو رجلانی. رجل یو سړي ته وایي، رجلانی دوه سړو ته وایي، رجل یو سړي ته وایي، رجلانی دوه سړي ته وایي. او نحنو معنی نه مونږ دواړه، نحنو مونږ دواړه، رجلانی دواړه یعنی سړي یو، مونږ دواړه سړي یو. نحنو رجلانی، نحنو مونږ دواړه، رجلانی سړي یو. ټیک شوه. او دلته کې مونږ له اول بیل راکړي انا رجلن وهذا رجلن. نو دا به بیا څنګه وی، دا به بیا عرب څنګه وایي، عرب وایي نحنو رجلانی، مونږ دواړه سړي یو. ټیک شوه. اوس ګورئ دا دوه سړي دي. ټیک شوه. دا دوه سړي دي. نو یو سړی دا دی یو دا دی، زما مخې ته دي. زه درته وایم انت رجلن، انت ته سړی، انت رجلن ته سړی، و انت رجلن او تم سړی. درته وایم تم سړی، درته وایم تم سړی. انت رجلن
وانت رجل ځکه مال عربي نه راځي نو زه به دقه شانتې وایم او عرب وای انتما تاسو دواړه انتما تاسو دواړه رجلانی سړي یې ٹھیک شو یو ته به وای انت رجل وانت رجل تم سړی ته یو سړی وانت رجل او ته یو سړی انت رجل ته یو سړی وانت رجل او ته یو سړی نو د دوانو دپاره د انت دپاره به انتما راشي انتما او د رجلون دپاره به رجلان راشي نو انتما رجلانی ٹھیک شو دقه شان دی انت رجل ته سړی یې وانت رجل او ته سړی یې ٹھیک شو د دې دوانو دپاره به راځي انتما تاسو دواړه رجلان سړي یې تاسو دواړه سړي یې ښه اوس وګورئ دا یو غایب دی دا یو سړی غایب دی زمونږ سره موجود نه دی غایب دی ٹھیک شو او دا چې دی دا موږ نه ډېر لرې دی ډېر زیات لرې دی دا یو را سره غایب دی ٹھیک شو موجود نه دی او دا یو بالکل شته دی خو ډېر لرې دی نو موږ وایو هوا چې کوم غایب دی هغه لپاره وایو هو رجل او چې کوم شته دی خو لرې دی هغه لپاره ذلک رجل ٹھیک شو هو رجل وذلک رجل هو رجل وذلک رجل نو دواړه خو زما خوا کې موجود نه دي که نه یو رانه لرې دی ښکاري او یو نه ښکاري هغه هو دی او چې کوم ښکاري هغه ذالک نو د دې دواړو دپاره به موږ وایو هما د هغه هو دپاره به موږ وایو او د هغه ذالک دپاره به د دواړو دپاره به ووایو هما او د رجلون دپاره به وایو رجلانې دقه شانتې دي یا دغه شان هو ولد هغه چې کوم موجود نه دی هغه هلک دی وذلک رجل او هغه چې کوم شته دی خو لرې دی هغه هم هلک دی هغه یو هلک دی هو ولد هغه یو هلک دی وذلک ولد او هغه یو هلک دی نو د دې هو او د ذالک دپاره به هما راشي او د ولدون دپاره به ولدان راشي ولد یو هلک ته وایي ولدان دوه هلکانو ته وایي نو هما ولدان هغه دواړه هلکان دي اوس ته مانه تپوس کې مونږ دوه کسان یو او ته رانه تپوس کې ته ماته وې من انتما ته مانه تپوس کې من معنا را څوک دي انتما تاسو دواړه یو زیم یو دارې مونږ دوه کسان یو ته مانه تپوس کې من انتما تاسو دواړه څوک یئ من انتما تاسو دواړه څوک یئ تاسو دواړه څوک یئ نو زه راته وایم نحنو موږ دواړه رجلان سړي یو نحنو رجلان موږ دواړه سړي یو نحنو رجلان موږ دواړه سړي یو اوس زه تانه موږ دواړه چې دي که نه تانه تپوس کوو من نحنو موږ دواړه څوک یو من نحنو موږ څوک یو موږ دواړه څوک یو نو ته راله جواب راکې انتما تاسو دواړه رجلان سړي یې زه تانه تپوس کوم من نحنو موږ دواړه څوک یو نو ته راته وې انتما تاسو دواړه ما یادوئ او دا یادوئ موږ تاسو دواړه انتما تاسو دواړه رجلان سړي یې ٹھیک شوه اوس د نه زه تپوس کوم من هما هغه دواړه څوک دي من هما هغه دواړه څوک دي نو بیا جواب درکوي وایي هما هغه دواړه رجلان سړي دي هما رجلان هغه دواړه سړي دي ٹھیک شوه اوس دلته موږ له د حل سره تپوس رانه کړی دی حل معنا ده کیا حل اردو کې پښتو کې موږ وایو آیا ته مسلمان یې اردو کې وایي کیا تم مسلمان ہو کیا تم لڑکے ہو کیا تم لڑکی ہو ٹھیک شو دقه شان نو حل معنا آیا انتما تاسو دواړه مسلمانی مسلمان مسلمون یو ته وایي یو ته څه وایي مسلمون یو ته مسلمون وایي او دوو ته مسلمانی وایي مسلمانی ٹھیک شو نو دا مسلمانې دوه مسلمانان یادوي وایي هل انتما آیا تاسو دواړه مسلمانان یئ آیا تاسو دواړه مسلمانان یئ نو نعم معنا ده اوجي نحنو مونږه مسلمانان یو نحنو مسلمانی نعم اوجي نحنو مسلمانی مونږ مسلمانان یو ٹھیک شو
ته ما نه تپوس کې ته مونږ دواړه باره کې زمانه مونږ دواړو نه تپوس کې هل انتما تاسو دواړه مسلمانان یې ته تپوس کې هل انتما آیا تاسو دواړه مسلمانان یې نو زه راته وایم نعم او جی نحنو مسلمان مونږ دواړه مسلمانان یو نحنو مسلمان مونږ دواړه مسلمانان یو بیا زه تا نه تپوس کوم مونږ دواړه تا نه تپوس کوو هل نحنو آیا مونږ دواړه پاکستانیانی آیا مونږ دواړه پاکستانیان یو پاکستانیانی هل نحنو پاکستانیانی آیا مونږ دواړه زه او دا دواړه د دې دواړو زه د خپل ځان او د دې ملګري په باره کې درنه تپوس کوم تا نه تپوس کوم هل نحنو آیا مونږ دواړه پاکستانیان یو نو ته ماله جواب راکې نعم او جی انتما تاسو دواړه ته ماته وې نعم انتما پاکستانیان نعم او جی انتما تاسو دواړه پاکستانیان اوس زه تپوس کوم هل هما آیا هغه دواړه چې زمونږ خوا کې موجود نه دي آیا هغه دواړه رجلان سړي دي هل هما رجلان هل معنی آیا هما هغه دواړه رجلان سړي دي د یو دپاره رجل راځي دوه دپاره رجلان راځي هل هما رجلان آیا هغه دواړه سړي دي نو ته بیا جواب کې دي لا نجي بلکې لا بل هما ولدانی هغه دواړه هلکان دي لا نجي بلکې هما هغه دواړه ولدانی هلکان دي ٹھیک شوه بیا اوس ته ما نه بیا تپوس کوې من انتما تاسو دواړه څوک یئ نو زه له جواب در کوم نحن خالد و په منځ کې به دا واو راشي نحن خالد و محمود مونږ خالد او محمود یو نحن خالد و محمود مونږ خالد او محمود یو نو دا زمونږه د نن ورځې درس په نن درس کې مونږه د انا نحنو انتما انتما او د هو ذالک هما د دې خو زیات مشق مو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام